یو سړی راغی د شپې یوه بجه ده غالبا تکه توره شپه ده ور د پیغمبر علیه السلام تیزه سره وډبېدو پیغمبر علیه السلام بار شو باران ورېدو حیران شو چې دا ټیم چا ور وډبو چې څنګه ور کولاو کو نه یو سړي چغې کړې او په ژړا شو ورته وایي انی نزلت فی محلة بني فلان ای د الله پیغمبر د یو ګاونډي کور خواته مې کډه وړې ده وان اشدهم لی اذن اقدمهم لی جارا کم سړي سره چې مې چانه جنګېدلې ده د هغه سړي نه تنګ یم اور دی ناسور دی زما واړه هم ټکوي زما خزی ته هم آوازونه کوي په لاره شپیلی هم ورته وخي ای د الله حبیبه پرنالې لی خلم زمونږ د کور مخې ته راوستې ده ای د الله پیغمبره ښایسته خوراکو کې پوستکي زما ورته راوړي ما ته بچي جاړي تنگ یم د دې ګاونډي نه څه حل راله راوباسه پیغمبر علیه السلام ډېر خفه شو عمر او ابوبکر صدیق رضی الله عنهما دواړه راوغوښتل ورته وی لاړ شه او هغې ته نصیحت وکړې او هغې ته نصیحت کې دا ووایي چې لاړ شه او یو آواز وکړې هغې لاړل فیقومون علی بابه فیصیحون عمر فاروق او ابوبکر صدیق د هغه ګاونډي ور وډبو او چغې ووالې او په چغه چغه کې دا ووایي الا ان 40 دارن جارکا اے خلق استاسو د یو سړي سره تړلې څلوېښت کوره پورې دا ستاسو ګاونډ دی ګاونډي مه دردوئ ګاونډې مه دردوئ او بیا ورته ابوبکر صدیقو فرمایل چې رسول الله را لېږلم نو راته ووي چې لا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقا هغه سړی به جنت ته داخل نشي چې د هغه د مخکې ګاونډې غلې ولاړي او ژبه نشي ړکولی هغه سړی به جنت ته داخل نشي چې د هغه د تکلیف د هغه د ضرر د وجې نه ګاونډي ته تکلیف دی دومره په اوچت اواز ټي وي او ډیګ لګولی دی چې ګاونډیان ترې مونځ هم نشي کولی پیغمبر علیه السلام دومره کامل دی